دې کونډې ته خپل خاون یادیږي د اختر په شپه، دې بچو ته خپل پلار یادیږي د اختر په سار. یو روجهدار به راشي د خدای د یارې به یې روجه وه، زما ور به وټکې، ما ته به وایي دا ستا بچو نه ما ناپ اغوستې و، دا کپړې مې وله جوړې کړې. نن چې خلکو کپړې راوړلې د دې پلارانو ستا پلار نشته دی بچي، ای به ته ګیله مه کوه ستا پلار نشته. ستا روجه وه، ته به ورځې او اختر مانځه ته به ودرېږې او جانماز به دې په اوږه اغوستې او سپری به دې په ځان 10 قسمه کړي. ستا روجه وه، ته اختر له روانې او تاله به الله بدله درکوي. تا نوي کپړې اغوستې او د هغه په جامو کې پیوندونه لګېدلي او ته وایي یا الله ما وبخې، یا الله ما وبخې. اختر را روان دی، لږ دې اختر کې یو عزم وکړو چې د خپل کلي غریبانان او یتیمانان به د ځان سره په دې اختر کې برابرو، چې هغې را سره په صف کې ولاړې او نوي نوي جامې اغوستې او اختر د اختر شریک وکړو، چې دې اختر کې د یتیم پته ونه لګي، چې دې اختر کې په صف کې د غریب پته ونه لګي، چې په دې اختر کې په کلي کې د کونډې پته ونه لګي چې د اختر د دوی سره یو شان. په دوی اختر نه دی، یوازې په مونږ اختر دی، نو چې دا اختر د دوی سره برابر. څنګه اختر برابر کړو؟ داسې اختر برابر کړو مونږ خپلو بچو له کپړې الو که نه الو، نو داسې به یوه کونډۍ خاون به یې نه، هغه به وایي چې زمام بچو کپړې واغوستې. داسې به یو یتیم هغه به وایي چې زمام بچو کپړې واغوستلې. او خصوصا تاسو ته وامه دا کم چې سپتال کې یې، زما خبره به بده نه ګڼئ، ستاسو هم کورونو کې بچي دي که نه، ستاسو ټبریانو ته به هغه بچي د اختر په شپه څه وایي، هغه مور به څه وایي خپلو بچو ته، بچي به ورته وایي چې زما پلار څه شو، مور به څه جواب ورکوي، ورته به وایي چې مړ نه دی خو په مړ حساب دی. داسې به وایي که به نه وایي، دا به ستاسو د لاسه وایي، دا به ستاسو د لاسه دا ښځې وایي. ستاسو ښځې به ستاسو بچو ته څه وایي د اختر په شپه؟ بچې به وایي چې ما له کپړې د خلکو چې دا کپړې راوړي دي ستا ټبر به هغې ته څه جواب ورکوي؟ نن د هغې بچو په تاسو حق تړلی دی، نن د هغې بیبي په تاسو حق تړلی دی، نن هغه بیبي به د اختر په شپه څه کوي؟ نن به ستا بیبي به د اختر ورځ څنګه مناوي؟ به څه جواب ورکوي؟ ستا بچو ته به وایي چې بچیا پلار دې مړ نه دی خو په مړ حساب دی، ځکه ستا نوې جامې نشته دي، ستاسو بچي نه دي، په تاسو یې نفقه نه ده لازم. بل چې سحر شي ستا بچی د اختر د مانځه نه راشي، ابه پلار ګوري که به نه ګوري، ابه په کور کې ګرځي پلار به ګوري چې مورې پلار مې څه شو چې زه وله د اختر مبارکي ورکم. ستاسو بچي به تاسو نه ګوري د اختر په ورځ، ستا بچي له به څوک د پلار مینه ورکوي د اختر په ورځ، ستا بچی به څوک رضا کوي د اختر په ورځ، ستا بچی به څوک رضا کوي د اختر په شپه؟ دا ستا بچي نه دي، د هغې مینه نه ده پکار، د هغې نویو کپړو تړه نه کېږي، ستاسو د بیبیانو نوو کپړو تړه نه کېږي، دا ستاسو باندې حقونه تړلي دي او ښه ځوانان یې او د بیبیانو حقونه د سره تړلي، د مور حق د سره تړلی دی، مور به جاړي او ښځه به جاړي او بچي به جاړي، دا به ستاسو د لاسه جاړي. ولې ښځې جړوئ؟ ولې میندې جړوئ؟ ښه ځوانان یې په وجود روغ یې، وایي زه روغ رمټ یم، زه مور لرم، زه بچي لرم، زما بچي به د اختر په ورځ د پلار مینه په چاسې ماتې. ستاسو دا بچي به څه چل کوي د اختر په شپه؟ نو د الله د رضا دپاره ځان کې فکر پیدا کوي، ځان کې جذبې پیدا کوي، ځوانین دي ښکلي وجودونه هم دي، بچي هم تباه برباد کیږي. ستا د بچي دا خواهش نشته چې ما حفظ وکړلی؟ ستاسو د بچو دا ارمان نشته چې ما علم وکړی؟ څوک پې علم وکړي، څوک پې حفظ وکړي؟ د دې بچو هم دا ارمان نه دی، دا ارمان هم د بچو دی، هغه چرته حافظ ته زیریږي، چرته عالم ته زیریږي، چرته پلار ته زیریږي، چرته ګاونډي ته زیریږي، دا ستاسو د لاسه زیریږي، دا ستاسو د لاسه زیریږي. تکړه شئ، ځان کې عزم پیدا کړئ، د نن نه کلکه او خالصه مخلصه توبه وباسئ. وایي زه بیبي لرم، زه بچي لرم، زه مور لرم، زه خاندان لرم، زه ځواني لرم، په دې ځوانو زما د بچو د بیبي او د وړو حق دی، ولې به زما بچي وایي بل ته زیریږي؟ کلک عزم وکئ، کلکه اراده وکئ، تاسو باندې د هغې حقوق تړلي دي. نو داسې کلي کې چې د اختر شپه شي که نه او دا خلک خپلې کپړې راوړي، دا ماشومان کپړې راوړي کورونو ته، نو کونډه موري
هغې له بچي ورشي وی مورې زما کپړې مور ورته وي صبر وکړه لا وختي دی را به وړي درله څوک کپړې په تمئ چرته یو به راشي چرته یو به راشي یو روجهدار به راشي د خدای د یرې به یې روجه وه زما ور به وټکې ما ته به وایي دا ستا بچو نه ما ناپ اغستې و دا کپړې مې وله جوړې کړې نو مور ورته وایي صبر کوه صبر چې شپه په پخېدو شي او د اختر شپی ټیم لیټ شي نو هغه بچي مور ته وایي مورې شپه خو تېرېږي مونږ له خو چا کپړې را نه وړلې مونږ به سار څه اغوندو هغه مور چې اخیري حد تمام شي نو بچې په ځان پورې ونیسي او په چغو چغو ورته وجاړي وي بچیا دا نن چې خلکو کپړې راوړلې د دې پلارانو ستا پلار نشته دی بچیا ای به ته ګیله مه کوه ستا پلار نشته ستا پلار نشته ته مه جاړه هغه رکوټې دی په دې پوهېږي وایي نه زه به اختر له کپړې ماله ګوره ما له کپړې ګوره هغه مورې د شپې سملي په کټ کې مخ په صادر کې پټ کې او د اوښو امبارې چلیږي سار به زه دا بچې په څه رضا کومه سار به زه دې بچي ته څه وامه او ته خپلې کپړې اسري کې او هینګر ته یې ورواچوې چې اسري ماته نشي سار بیا وایي پته نه لګي چې هینګر کې چې اسري ماته نشي ستا روجه وه ته به ورځې او اختر مانځه ته به ودرېږي او جانماز به دې په اوږه اغستې او سپری به دې په ځان لس قسمه کړي ستا روجه وه ته اختر له روانې او تا له به الله بدله درکوي دا ستا ګاونډ کې چې بېګا دې کونډې جړل د دې تپوس په الله د چا نه ټوله شپه صادر کې مخ پټ کړې جاړي جاړي ځان په جړه ووجي کله د خاون احساس کیږي کله بچو ته ګوري وي سار به څه چل کومه نو چې سحر شي بچي ته وایي بچیا ای به ته د اختر مانځه له مزه نن ښه ای به ته ماشومې په تاسې د اختر مون نشته دی ته مانځه له مزه هغه وایي مورې زه به مانځه له ځمه مورې پاتې کوي مزه بچیا ستا نوي کپړې نشته دی که بچې بار پرېږدمه نو خلک به وایي خلک به ور دی به بد ښکاره کېږي او دی به نورو هلکانو ته ځیرېږي نبی علیه السلام د اختر مانځه له روانو واړی ولیدل یو هلک جړلو نبی علیه السلام ورته ولې جاړې وی د الله حبیبه د نن د وړو پلاران دی او زما پلار په پلانکۍ غزوه کې شهید شوی و نن ما ته پلار یادېږي یقین وکئ چې دې ته پلار یادېږي د اختر په ورځ دې کونډې ته خپل خاون یادېږي د اختر په شپه دې بچو ته خپل پلار یادېږي د اختر په سار نبی علیه السلام هغه ماشوم غیږ کې راواغست او کور ته یې ووست دلته صحابه په تمه دي وایي موږ له به د اختر مونځ امام الانبیا پړاوي صحابه د اختر تمانځه په تمه دي او امام الانبیا یتیم کور ته به ولی دی هغه رضا کوي هغه رضا کوي هغه له د پلار مینه ورکوي هله د پلار کنډو پوره کوي هغه له د پلار مینه ورکوي بچې رضا کو خوشحاله شو دا دی مور زه دی پلار دا دی رونه هغه بچې راووتو بارې خندل ماشومان ورته ولې خاندې وی د اوسه پورې مې پلار نه و اوس راله رب العالمین د رسول الله مبارک په شان پلار راکو داسې شته پلار داسې پلار به زه ووینمه داسې پلار زه کوم ځای وګورمه کوم ځای دا نظر ور واچوم د اختر ورځ و نبی علیه السلام مانځله ته بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي وایي د الله حبیبه سره وړه چې پاخه کو کور د اختر ورځ ده بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ړمې غواړي خو سراسره نشته چې راوړم ړمې غواړي خو څه شته نه چې مانځه نه راغې نو کور دنیا سامان پوخ شوی و بیبي عایشې ته وایي رضی الله تعالی عنها ته وایي دا کوم ځای و کور خو څه نه و وی چې ته ووتلې نو د الله حبیبه ستا یو صحابي راغی وی څوک راغی وی عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه مالدار صحابي دا وی راغی او ستا هر یوی بیبي لی یو یو د اوښ بار سامان راوړو نو وی زما پکې یو د اوښ بار ورسېد نبی علیه السلام چې دا قرباني ولیدله که نه لاس یې اوچت کړه وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان یا الله میدان محشر کې چې حساب کوي یو په یو درله خلق درشي یا الله چې عثمان دله مخې له راشي یا الله زه سپارش کومه چې د عثمان ذوالنورین سره به حساب کې نرمي کوي الله هغه سره به نرم حساب کوي نن یتیمانان ماړه کړل نن د خلکو اختر برابر زه چېرته لاړ شم جنت البقیع مقبرې ته لاړ شمه د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه قبر ته ودرېږمه په ډرق ډرق هلته وجاړمه
چغې ووخمه څوک په آواز راکړي، چغې به مې پیدا وکړي، څه ووامه چې عثمانه رضی الله تعالی عنه ستا تاریخ چا نه دی لوستی نو، ستا په نقش قدم څوک نه دی روان نو. هغه کونډه ورته وی بچیا مانځله مزه، هغه وی نه مورې مونځ خو به کومه، حق یتیم راشي ستا سره په صف کې مانځه ته ودرېږي، تا نوي کپړې اغوستې وه د هغه په جامو کې پیوندونه لګېدلي، او ته وایي یا الله ما وبخې، یا الله ما وبخې. زه وامه چې تا دې ټولو یتیمانانو له کپړې اغوستي، ته مه وایه چې یا الله ما وبخې. د اختر په ورځ به دا کونډې یتیمانان وایي یا الله پلان کې وبخې، زمونږ بچي د خپلو بچو سره برابر کړل. ته ګوره چې ته د عیدګاه نه څنګه راوپس کېږي چې تا الله بخي که نه دي بخي. د یتیم په سر چې چا داسې لاس کېښودې، پیسې وله نه دي ورکړي، داسې بې دا لاس کېښود د الله د رضا دپاره چې څومره ویښته د لاندې رالل دومره نیکۍ الله ورکوي، صرف په لاس کېښودو. نو دا د همدردۍ میاشت ده. خپله رایې مې دا ده که لسو له سړی نشي اغستی، پنځو له نشي اغستی، یو له سړی نشي اغستی، لکه مزدوري وکئ که نه والی وله که نه، یو دوه ورځې دیاړي د غریب دپاره وکئ که نه، یو دوه ورځې دیاړي به د یتیم دپاره وکړو. زم دې کې ملګری یم، مونږ در سره په یو صف کې ودرېږو، که چندی ورله کوو، که ګرځېدی ورله کوو، چې څه راړوئ په مونږ باندې، مونږ به در سره په یو صف کې ولاړ یو، خو چې دا یتیمانان ونه جاړي. د اختر په شپه بعضې کونډې وی الله چې اختر دې راوستو نو ما نه دې خاون ولې اغستو، نو چې دا پر یادونه ونه شي د الله د رضا دپاره د یتیم